نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورة الشورى پنځشتم پارا ابتدائی آیتونه دي. دې سورۃ ته سورۃ الشورى وایي. شورا مشورې ته وایي او په دې سورۃ کې لفظ د شورا راغلی دی د مؤمنانو په صفاتو کې. د سورۃ مکی سورۃ ته سوا د څلورو آیتونو نه چې دویشتم نه والا تر د شپږشتم پورې چې دغه څلور آیتونه مدني دي. بقایا سورۃ دا مکی سورۃ دی. د سورۃ په اعتبار د ترتیبی قرآنی سرات و سلوی ختم دی. نازل دو په لحاظ سرات دا سورۃ پشپیتم دی. په دې سورۃ کې پنځه رکوعات 53 آیتونه دي. مکی سورۃ سره ربط او مناسبت دا دی چې په مکی سورۃ کې په آخره کې الله پاک د وحدانیت دلائل بیان شو. د دې سورۃ په شروع کې الله پاک د وحدانیت او د قدرت دلائل بیانېږي. یا په مخکې سورۃ سورہ حامیم سجدی په ابتدا کې صداقت د قرآن بیان شوی. د دې سورۃ په ابتدا کې هم صداقت د قرآن مجید بیانېږي. یا د مخکې سورۃ په آخره کې د منکرین رسالت انجام او قباحت بیان شو. د دې سورۃ په آخره کې به هم د منکرین رسالت انجام او قباحت بیان شي. سورۃ په ابتدائی آیاتونو کې حامیم سورتونو کې د حروف مقطعات نا حامیم عین سین قاف راغلي دي. د حروف مقطعات په معنا باندې الله نه علاوه هیڅوک نه پیږي. دا د متشابهات د قبیلې نه دي. یا الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د کافرانو چې کوم شبهه د قرآن د انکار و داغه ازاله او رفع فرمایي چې څنګه وحی مونږ ته تکو ستان وړاندې مهم د غچان پیغمبرانو تکړیو څنګه چې ستا په وحی باندې دا کافران اعتراض کوي د غشان په خوانو کافران هم اعتراضونه کړی. خدا وحید داسې ذات د طرف نه دا چاغا د ځمکې اسمانونو پیدا کوونکی او بادشاہ دی. داغه دومره ډېرې فرشتي دي چې د فرشتو د کثرت د وجې نه او د هغې د بوج د وجې نه قریبه ده چې اسمان راپروزي. یا د دې مشرکانو دا شرک دومره قبیح دی قریبه دا چې د دې مشرکانو د دې شرک د ګندګۍ د وجې د اسمانونو اوچوي. یا د فرشتي د الله پاک دومره تسبیح وي چې د دې د کثرت ذکر د وجې نه قریبه ده چې د اسمان اوچوي دومره ډېر د الله ذکر کوي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې په اسمانونو کې د الله پاک دومره فرشتي عبادت کې په سجده پرتی دي
چې د سلورو ګوتو په اندازه په اسمانونو کې ځای خالي نشته دا ټول د الله تسبیح وایي په دې کې اشاره ده دې خبرې ته که کافران د الله تسبیح نه وایي نو الله پاک د پاره تسبیح ویونکي ډېر خلک شته نقصان به د کافر اللہ جل شانہ فرمائی چې دا فرشتي د مؤمنانو د پاره بخنه هم غواړي کم کسان چې مؤمنانی فرشتي ورته دعاګانې کوي او کم کسان چې د الله پاک سره شریکان جوړ کړي دي اللہ پاک دا غی اعمال محفوظ کوي د پاره د سزا یو عمل د دې کافران الله پاک محفوظ کړي او نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړي چې ته په دې باندې ذمہ دار نه کدي کم بد عمل کی تا نه تپوس نه کی په دې کې رد راغي د بازي خلقو وینا وې د دنیا په اخیری ګټ کې چې یو سړی بغیر ایمان امر شمنګ نه به تپوس کی خبره صحیح نه ده خبره ټیک نه ده پیغمبر نه تپوس نه کین امتی نه بسکو شي کم زه ته چې رسیدلې دي ته خلکو ته دعوت ورکړي چې نه دي رسیدلې خدای پاک ته تپوس نه کوي بل مسله د ایمان امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي د دلایل او عقلیو سره تعلق ساتي کوس او سو کو نو رسید خدای د خپل پوری چې دارو څنګه راځي پسنګ راځي نور څنګه راځي تیار څنګه راځي پدې د خپل سوچو کې ایمان دی وروړي اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی چې نور پیغمبران ته موږ څنګه وحی کولې تا ته هم داسې وحی کو تا ته موږ قران کریم د عربی ژبې کتاب نازل د دې غرض او مقصد دا دی چې په دې باندې د مکی مکرمه چې د ټول دنیا اصل ځمکه القرى د ټولې دنیا د کلو مور او بنیاد او اصل ټولې دنیا مرکز د القرى مکه مکرمه اگر چې انګريزانو د تحقیق مطابق گرین وچ د دنیا منځ دی خدای رب العالمین ارشاد مطابق د ټولې دنیا مرکز بیت الله شریف دی دین رست بیا ټول ازمکه جوړه شوې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین ټول دنیا ابتدا د مکه مکرمه او د کعبه نشوي او کم خلق چې دین چاپیر دي دا خلق او یرو د نبی علیہ السلام نبوت عالمگیر دي نو مشرق مغرب شمال جنوب دي ټول خلق ته د قران کریم خطاب چې دی ټول خلق ته د قران کریم چې کوم بشارتونه دي او د قران کریم کوم وعیدات ته ټول متوجه او بیا الله جل شانه فرمایي کما غوښتي ټول خلق به یو امت دین اسلام ګرځول لیکن زما په هر کار کې حکمت او حکمت بندگان ته معلوم نه دي بعض کسان مومنان اب جنت ته داخل کوم خپل رحم ځان او بعض کسان چې ظالمان او کافران دي به جهنم ته ورشي د مومنانو ملګری الله پاک او د کافرانو د پاره هیڅ څوک ملګری با او مددگار با نه الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف الله فیږي په معنا د دې حروف باندې کذالک یوحی الیک امدارنګي وحی کولی شی تا
وإلى الذين وحي کوي تاتا وإلى الذين من قبلك ويكسانو تا چستان وړاندو پیغمبرانو الله العزيز الحكيم الله پاک کی غالب و حکمت والا ذات له ما في السماوات وما في الارض خاص د الله پاک د پاره بادشاہي دا تمام سيزونو دا چې پاسمانونو کې دی او پزمکو کې دی وهو العلي العظيم د الله پاک اوچت او لوی ذات تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن قریب د چې اسمانونو اوچوي د پاسه د دوینا والملائکه فرشتي يسبحون بحمد ربهم تسبيح بیان نبی محمد د خپل رب باندې ويستغفرون لمن في الارض او بخنه غواړي د مؤمنانو د پاره پزمکه کې الا خبردار ان الله هو الغفور الرحيم بشک الله پاک بخون کی مهربان دی والذین اتخذوا من دوني اولیاء الله حفیظ علیہم او کسان چغینی ولدی سوا د الله پاک خدایان الله پاک حفاظت کوون کی دی محفوظ کوون کی دی د دوی عملونو لرا وما انت عليهم بوکیل تنی پدیبان ذمہ دار وكذلك وحینا الیک قرآنا عربیا ام دارنگی من وحی کو تا د قران کریم د عربی جبی کتاب لتنذر ام القرى ومن حولها دبارا دی چې تو یری خلق د مکی مکرمه او چاپی رد دینا مشرق نه مغرب پوری وتنذر یوم الجمع لا ریب فی او دبارا دی چې تو یری خلق د ورځې د جمع کېدو چې د دنیا اول ناخر پورې ټول خلق به جمع کیږي چې غورز د قیامت ته چې شک پکې نشتا فريق في الجنة وفريق في السعير يودل بجنة تزي وبردل بجهنم تزي ولو شاء الله لجعل أمة واحدة او كجر وقت الله پاقا مقابل غرزول وی داخلك يو أمت بيو دين اسلام ولكن يدخل من يشاء في رحمته لیکن الله پاک داخل وی پخپل ارادی سرچات چ الله والی پخپل رحمت کی والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او ظالمان چې دي کافران نه وي د دوی د پاره سو دوست او مددگار ام اتخذوا من دونه اولیاء ایدین سوا د الله پاک خدایان فالله هو الولي پس الله پاک مددگار دي د مؤمنانو وهو يحيي الموتى د الله پاک وجود کوي مړي په قیامت کې هم هو على كل شيء قدير او د الله پاک په هر چیز باندې قادر ذات دی واخذ